که دا جمعیت په منځ کې نه وي نو دلته ډېر ملګري داسې ناست دي هغوی نام په نام زه نه پېژنم چې دا پلانکی ده او دا پلانکی ما خو ځکه ټول خلک پېژني وایي دا ګیدړ غریب ټول کلی نه پېژني او کلیوال ټول ګیدړ پېژني د موږ مثال کوي ګیدړ دی خو بهر کیف د تعارف نه باوجود د موږ او د تاسې په منځ کې چې دا کومه مینه ده کوم محبت ده کوم احترام ده کوم تعلق ده د هغې بنیاد هغه جمعیت علما او دا جمعیت علما د ما مشرانو داسې په وخت باندې ترتیب کړی دی چې کومه مشرانو ته خپل تاریخ یاد دی په سن 1857 کې چې کله انګریز په دا ټول هندوستان باندې قبضه وکړه او بیا علماو د هغوی خلاف جهاد اعلان کړی د شاملي په میدان چې کله مسلمانانو لښکر ته شکست میلاو شو نو د ما قدرمنو انګریز عام اعلان وکړ چې ملا مندوي دا مړ کړ دا قتل د ملا نقشه دا وه چې په سر یې پټکا یې په مخ یې ږیره او اوږد کمیس یې اچولی بل دا ملا دی دا مړ په ټول هندوستان کې د 80,000 نه زیات علماء کرام شهیدان دلی نه واخله تر پېښوره پورې چې څومره د روډ په غاړې بوټي په هر بوټي پورې یو ملا ځوړند کړه چې د دې قوم دغه نسل ته دا نصیحت وشي چې بیا د دین نام په پړې نه زما قدرمند او عزتمند چې کوم زموږ اکابر ژوندي پاته نازوکي رحمت الله علیه غنګوهي رحمه الله دې خپل من چې مشوره وکړه مرکه یې وکړه چې اوس به د خپل دین حفاظت سره لس کاله بعد په دغې نتیجې وفاقت الله محمود او د شاګرد نوم محمود حسن زما قدرمنو او عزتمندو دغه محمود حسن چې دا اول تعلیم و دغې مدرسې دغه مدرسې چې د استادانو نه د خپل دین هم زده کړ بیا یې د دین دشمن هم وپېژنده او بیا یې د هغې نه بعده د خپل دشمن خلاف د اکابرینو سوچ مطابق غیر مسلح جدوجهد کوشش محنت شروع کړ زما قدرمندو دغه شیخ الهند رحمه الله په د خپلې مدرسې بیا درس و تدریس شو او د خپلې نظریې د سوچ او د فکر دپاره یې داسې شاګردان تیار کړل چې نن موږ د دین هرې شعبې ته ګورو نو زما قدرمندو او عزتمندو په هرې شعبې کې قیادت چې چا کړی ده د حضرت شیخ الهند شاګردان نو تاسې موږ کې به ډېر ملګري تبلیغي جماعت سره وابسته دي زما قدرمندو او عزتمندو دا تبلیغ جماعت یا دا تبلیغ کار یا دا تبلیغ والطریقه دا حضرت مولانا الیاس رحمه الله دا حضرت مولانا الیاس رحمه الله دا د حضرت شیخ الهند شاګرد حضرت مولانا اشرف علي تھانوي صاحب رحمه الله چې 1800 کتابونه یې لیکلي دي زما قدرمند او عزتمند دا د شیخ الهند شاګرد حضرت مولانا انور شاه کشمیری صاحب رحمه الله چې چاته به چلته پرته کتابخانه وي دا د حضرت شیخ الهند شاګرد حضرت مولانا شفیع احمد عثمانی حضرت مولانا حسین احمد مدنی حضرت مولانا مفتی کفایت الله حضرت مولانا سعید احمد دہلوی حضرت مولانا حفظ الرحمن سراوی کم نوم سړی واخلي زما قدرمندو او عزتمندو حضرت شیخ الهند رحمه الله چې دا یو کیپ تیار او مختلفو شعبو چې د ده شاګردانو کار شروع کړ
نو د ډېرې مودې نه بعد په سن 1919 کې د موږ اکابرینو دا سوچ وکړو چې که موږ دغه جدوجهد دغه سلسله دغه د دین تحفظ کول غواړو نو موږ ته باره بیا یو جماعت ضرورت لہذا په امرتسر کې جامع مسجد خیرالدین کې په 31 دسمبر سن 1919 کې د ټول هندوستان علماء کرام دا یو او د ما قدرمن او عزتمندو دغه علماء کرامو د امت مسلمه لپاره یو پلیټفارم یو جماعت یو نظم یو تنظیم بنیاد چیرته او د حق جماعت د حق تنظیم د حق نظم نوم د ما اکابرینو جمعیت علما د ما قدرمند او عزتمند د ما دا دعوه چې امت مسلمه لپاره د ما اکابرینو کوم اتفاق جماعت جوړ کړی ده صرف او صرف یو جماعت ته هغې نوم جمعیت علما بل دا نن سبا چې کوم واړه واړه ملګانو خپل خپل تنظیمونه خپل جماعتونه خپل پروګرامونه شروع کړي دي دا یقینا د علماو جماعتونه به وي خو بالاتفاق امت مسلمه دپاره اکابر علماء دیوبند چې کوم په اتفاق جماعت جوړ کړی دغه یو جماعت هغې ته نوم جمعیت نو د ما قدرمند او عزتمند د ما اکابرینو دغه جماعت بنیاد مقصد هغه یو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين چې تاسو دغه دین په ټولو ادیانو باندې غالب او د دغه دین تحفظ لپاره سن 1857 نه مخکې مسلح جدوجهد کېده او د سن 1867 نه بعد اکابرین چې کوم سوچ تا ما ته راکړی ده سیاسي بنیاد باندې د ما قدرمند او عزتمند هغه سوچ ما ته راکړی ده چې موږ به سیاسي بنیاد باندې د کفر مقابله کوو او دغه خپل دین به غالب وي شیخ الهند رحمه الله په هندوستان کې تحریک ریشمی رومان چلوله ده تحریک آزادی یې چلوله ده تحریک خلافت یې چلوله ده د ما قدرمند او عزتمند سیاسي بنیاد ما او تا ته دغه جماعت د اکابرینو طرف نه رسېدلی او دا د ما جماعت نظریه ده دا د ما مشرانو او اکابرینو سوچ او فکر چې دا نن ته او زه په دغې دایرې کې ناست یو د دغه فکر سره وابسته خلک دغه سوچ سره وابسته خلک د ما قدرمند او عزتمندو سن 1919 تر 19 تر اوسه پورې د ما جماعت د دغې نظریې د دغه فکر د دغه سوچ تحفظ کړی نن هغه اکابرین په موږ کې یو نسخه ده چې نن له 100 کاله مخکې وکړي خو نن هغه فکر هغه سوچ هغه جماعت نظریه ایتا او ما په منځ کې ژوندی ده او الحمدلله نن نه بعده به زه او ته نه یو 100 کاله بعد کیدای شي په دغه اجتماع کې یو کس هم ژوندی دی د ما یقین دی چې انشاءالله دغه جماعت دغه نظریه دغه سوچ دغه فکر دا به ژوندی دی اوس سوچ خبره دا ده چې د ما اکابرینو دا جماعت څه شپاره جوړ کړی د جماعت مقصد څه و اما تاسو ته بیان کړي چې د موږ جماعت مقصد د الله دین ګڼل خو مسله دا جوړه ده چې موږ چونکې په سیاسي بنیاد باندې دا هلې ځلې کوو نو اوس عام مسلمان هم او د ما د جماعت ورکر کارکن ذهن ته هم دا شای پرېوتی ده چې بل دا خو یو سیاسي جماعت لهذا که اجلاس ته لاړې او که نه لاړې د برابره ده لکه پیپل اجلاس ته چې څوک کارکون ورځي او که نه ورځي او نیشنل اجلاس ته که کارکون ورځي او که نه ورځي دغه رنګې که جماعت اجلاس ته څوک راځي او که نه راځي
زموږ سوچ دا ده چې دا هم د نورو پارټو غوندې یو سیاسي جماعت ده، نه ثواب شته او نه ګناه شته. زما قدرمنو عزتمنده، زما تبلیغ ملګرو، ما ملګرو ذهن ته دا ور اچولي دي چې دا یې تبلیغ کار دا د دین کار دی. لهذا ټول کال به دوکانداري کوي چې ستړی شي، بیا وایي یا لږ د اعمالو صحیح کوو، بیا لاړ شي لا چیله ورکړي، لا څلور میاشتې ورکړي، لا کال ورکړي، بس بیا به ما اعمال ټول صحیح شي او ثوابونه دورې وي چې الله ته لارې چې ووتې کور نه بیا دوره لکه ثواب ده، بیا چې جمعه ته لاړې بیا دوره لکه ثواب ده، بیا چې چیلې ته لاړې بیا دوره لکه ثواب ده، چې کال دې ولګوو بیا دوره لکه ثواب ده. په عربو ته ته ورسئ. امونه چې اجلاس وغواړو بیا ملګري نه راځي چې دې چې نه ثواب شته نه ګناه شته. دا خو سیاسي اجتماع ده، دا خو سیاسي جماعت ده. لهذا دلته راتلو باندې نه ثواب شته نه ګناه شته. که لاړې یاره ټیټ ته ورغوڅو، ولې چې دا جماعت ملګري راغلي د اجلاس به شرکت وکړو، سبا باندې هم د حکومت راغلی، دا خلک ممبران د پارلمنټ ته ورسېدو، بیا مو مچارې لاړې، بیا خامخا دغو خلکو سره به مو یو تعلق وي. په دغه بنیاد باندې اجلاس دی. دا اکثر ملګرو ته وایم موږ چې کله انتخابي اجلاس یې حکم سازي نه بعد بیا چې 500 تعداد وي لا 1000 تعداد وي، نو بیا 1000 په ځای از د 1500 ملګري راغلي، لانجه کوي او جګړه کوي او جماعت په داسې ده او بیا داسې ده. ما یوه ورځ بډګرام ملګرو ته ویل دا موږ ملګري داسې حد ته رسېدلي دي د جماعت په اخلاص کې چې د هر کارکون دا په زړه کې دي چې د ما کوم جماعت لپاره اخلاص ده، دا نه فضل رحمان چې شته، نه مفتی محمود چې و، نه هزاروي صاحب چې و، نه عبدالله درخواستي صاحب چې و، نه لاهوري صاحب چې و، تر شیخ الهند پورې دا اخلاص چې دا ما چې ده دا اخلاص نه شیخ الهند چې و، نه مفتی بیت الله صاحب چې و. ما چې کله دا اخلاص دغې درجې ته ورسېږي بیا دا تاوان کوي. نو بډګرام ملګرو ته نو ته بدلې پیچې ته وګورو د اخلاص نه ښکاره. نو زما قدرمند عزتمند د بعضې ملګرو چې موږ ول اخلاص ډېر زیات شوی دی، خاص کر چې کله انتخابي اجلاس وي، چې انتخابي اجلاس تېر شي بیا هغې نه بعد موږ کورم ته پریشان یو چې خدای پاک دا کورم به ورسره نه پوره کوي. ولې چې دستور لیکلي دي چې 3 حصه خلک جمع شي به وفاسه، هغه 3 حصه خلک هم نه جمع کېږي. نو دې مقصد دا دی چې ما او تا په ذهن چې دا ده چې د جماعت اجلاس دا نه ثواب لري یا نه ګناه. زما قدرمندو عزتمندو، دا اجتماعي کار د دین اجتماعي مرسته وعلیکم بالجماعه، زما قدرمندو عزتمنده دا د انفرادي عبادت نه زیات ده. یو سړی چې لمونځ کوي او د ده دا خیال وي چې دا ایمان منډ ما ته ګټه راکوي او د جماعت دغه اجلاس ما ته هېڅ ګټه نشته، نو دا په غلط دی. زما قدرمندو عزتمندو، یقینا لمونځ فرض ده، روزه فرض ده، زکات فرض ده، حج فرض ده، خو زما قدرمندو عزتمندو دا د دین په شریکه مرسته، د دین په شریکه خدمت، د دین په شریکه ملاتړ دا د ټولو نه زیات لوی عبادت ده، اجتماعي کار. زما قدرمندو موږ له کفر سره جګړه پر لمانځه نشته، موږ له کفر سره جګړه پر روزو نشته. د هندوستان چې چورو مسلمانان د یو بل لمونځ نه کېږي، که کوي روزې نیسي که نه نیسي. په امریکې چې کوم مسلمان د ځان لمونځونه کوي که یې نه کوي. دغه رنګې په دا چین او جاپان چې په دا روس او په فرانس او په دې جرمني او په دې یورپ چې دا خلک مسلمانان لمونځونه نه کوي، خو هلته هېڅ جګړه نشته. یې کفر سره موږ د لمانځه هېڅ جګړه نشته. جګړه به په څه ده؟ په نظام باندې. دلته په افغانستان کې چې طالبانو د نظام بدلولو مجلس وکړ، نو زما قدرمندو عزتمنده یو وار یورپ پسې راغله، د افغان مسلمانانو خلاف
حمله وکړه، بیا روس راغی حمله یې وکړه، بیا امریکا راغله حمله یې وکړه. د افغانیانو او د امریکې څه دي مسله اصل د نظام. جمعیت علماء اسلام په د خپل جماعت کې مسله دا د نظام مسله ده. لہذا که په تبلیغي جماعت کې زه او خپل اعمال صحیح کوي په دې له تا سره کفر جګړه نه په خپل کور چې ته نفلونه عبادتونه روزې تراویح هر څه کوه په دې تا سره کفر جګړه نه. او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که ژوند وګورو 40 کاله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مدینه منورې کې تېر یو سړی دشمن یو کس دشمني نه ورسره کوله. هر سړي به عزت کوله چې دا رښتونه سړی دی، دا امانتداره سړی دی. په مکې چې چا امانت ژغورلی نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته به ژغورلی چې دا خیانت کوونکی دی. چې څه مسله به وه بیا به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راوړي چې دا به موږ ته جوړه وه. په دې اعتماد خو چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو او الله رب العالمین ورته ووایي چې ته اوس دا نور خلک الله طرف ته وغواړه. نو زما قدرمند او عزتمند ده اوله ور ټول مکې خلک جمع او بیا چې دا خلک جمع کړه نو بیا ورته وویل چې زه 40 کاله عمر مې تاسې چې تېر کړی ده تاسې وایئ چې زه څرنګه کړم. نو دې ټولو خلکو ورته وویل چې تا باندې امانتداره تا باندې دیانتداره کس موږ نه لري. بیا هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې که ته غره نه هغه پله زه درته ووایم چې یو لوی لښکر ناست او په تاسې به اوس حمله وکړي نو تاسې به ما په خولې اعتبار وي. ټولو ورته وویل چې په دغه وطن کې داسې قوم داسې خلک نشته ده چې نن د مکې په خلکو حمله کولو سوچ وکړي. خو که یې تا له خولې نه دا مجلس راغی نو بیا به موږ خامخا اعتبار وکړو ولې چې دې خولې نه موږ چېرې دروازه ده. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل بیا زه تاسو ته دعوت درکوم د یو خدای بندګي وکړئ، د یو خدای طرف ته راشئ. نو زما قدرمند او عزتمند په هغې اجتماع کې علماء کرام ناست دي. یو کس له چیک څه فرښتې چې دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سکت کړو او په دغو الفاظو سره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب کړو نقل کفر نباشد تبقى لك يا محمد خدای دې تا هلاک اجمعنا لهذا تا موږ دلته دې پاره جمع کړي ایوبدل دینهم چې موږ دا دین بدلول غواړو. یو کاڼی راواخیستی او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اجتماعي کار ابتدا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مکې خلکو ګران وو قدر عزت یې ورکاوه. دغې وجې نه بعد خپل ځان لپاره ټولو نه غټ دشمن جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. ښځو به دا کور چې ګند جمع کوله هره ورځ کله به چې د دوی په لارې باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تېرېدی نو دا زړو ښځو به ګند ټوکری واخیسته او پیغمبر علیه الصلاة والسلام غټې به یې راوړې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې په لارې راته نو لارې چې به یې افزي او ګنې ورته واچوي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې نه بعد یو ورځ حرم کې لمونځ کولی یو راغی او پټکه یې غاړې ته ور واچولی او ورټینګ یې کړ. یې اوښ لړی ورپسې راوړی د سجدې په حالت کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ملا ور واچوي. حتی چې صحابه کرام او مسلمانان چې کوم وخت باندې ای دومره تنګ په مکې مکرمې چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه باندې شهر دا یې پرېښود او لاړې مدینې منورې ته راغی. تاسو نه پته کوئ که دغې خلکو ته زه ووایم چې
چې راځو ما بندوبست سکړه د لا پورې کالام چې مې ځکه منتلې دا لا مې دالې ساړه وطن چې ډېر لوی وطن آباد جایګه ډوبه هلته به دا ټول خلک آبادېږي ما سره تلو ته یو کس به نشي تیار پښتانه متل کوي هر سړي دپاره خپل وطن تشوي خپل کور خپل جایداد خپل وطن دا پرېږدول ډېر ګران کار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که صرف لمانځه په روزې باندې وای نو مکې چې خو ته ته هېڅ تکلیف نه خو د مخه د بندو عزتمنده دا اجتماعي دین دپاره چې کله منځه شروع کړه نو بیا دې خلکو له مکې مکرمې نه وایست اجتماعي دین دپاره نو د مخه د بندو عزتمنده نن چې دا ما او تا ته دا دین رسېدلی ده دا تا ما په سر باندې پټکای او ژیړه ده زه او تا له دغه جماعت سره او دین سره وابسته یو د ما اکابرینو ډېر لوی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او دا دین تا ما ته رسېږي نن هم عالمي کفر په نقش باندې دا علما دي دا مدرسه ده دا دین ده لہذا په هر صورت باندې کوشش دا ده چې موږ په څه طریقې وي چې د پاکستان د مسلمان د علماو جلا دا له دین نه جلا او د جمعیت علماء اسلام کوشش او محنت دا ده چې دا قوم دا خلق دا موږ له دین سره تړلي وساتو او د الله دین چې کوم ده دا په ټولو ادیانو باندې دلته قایم شي نو زما قدرمند او عزتمنده دا زما قدرمند نن هم د جمعیت علماء اسلام اصل مقصد د الله دین باندې او دغه سره تلل دا ما او تا باندې نه د پاکستان هر مسلمان باندې فرض ده چې د علماو د جماعت سره مرسته او ملګرتیا وکړي حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وعلیکم بالجماعة ید اللہ علی الجماعة تاسی باندی اجتماعی دین مرستا دا فرض دا ومن فارق الجماعة قدر شبر چکم سڑائے لدغ محنت نا دغ جد جهد نا دغ ملگرتیانا دغ ملاترنا یوم لیس پشاسد فوصل الجهنم دا سڑای جهنم تورسد ان صلى وسا گرچ کدائی مزکی او روزی نسی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نتبا قدر من دا عزت دا د جمعیت علماء اسلام کار ته داسې مه ګڼو چې دا یې پیپلز پارټۍ غوندې سیاسي جماعت دا د نیشنل پارټۍ غوندې سیاسي جماعت ده دا د مسلم لیگ غوندې سیاسي جماعت ده دا نورو سیاسي جماعتو غوندې یو جماعت ده نه دا جماعت د ما اکابرینو دغې دپاره جوړ کړی ده چې موږ به د اجتماعي دین مرسته کوو د اجتماعي دین ملګرتیا به کوو دلته راتلل دلته ناسته دا ما دپاره هم او تا دپاره د آخرت نجات سبب زما قدرمندو عزتمندو حضرت شیخ الهند رحمه الله فرمایي چې په دغې څوارلسمې او پنځلسمې صدۍ کې کوم مسلمان د علماو سره په جلوس او په جلسې کې شرکت کوي په ورځ د قیامت به دا سړی د بدر صحابو سره داسې ولاړ وجه چې د بدر په میدان کې هم د صحابو مقصد او د الله دین تحفظ کول او نن هم په دغه جماعت کې چې کوم ملګری محنت او کوشش کوي د هغه د ژوند مقصد یا د جماعت مقصد او د الله دین تحفظ کول حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله فرمایي چې زه درسګاه ته دارالحدیث ته په کوم نیت او په کومې ارادې سره بخاري او ترمذي لوستلو ته ورځم زه په دغه نیت سره د جمعیت علما سره
ما دپاره د ترمذي او د بخاري درس او د جمعیت علما سټیج دا یو رنګ زما قدرمند او عزت زما اکابرینو خو جماعت ته دومره توجه ورکړه حضرت مولانا زکریا صاحب رحمه الله تاسو پیژنئ څوک تبلیغی جماعت مشر وکړه زما قدرمند او عزتمند دی یو وخت پاکستان ته راغلی و د هندوستان حضرت مولانا لاهوري صاحب رحمه الله د نور مشر د پاکستان د جمعیت علماء اسلام رکن سازی وخت هلته د حضرت صاحب مخکوم دا ذکر وشو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمه الله ورته چا ته ویل چې ملګرو د دې جمعیت علماء اسلام رکنیت فارم ماته ډک حضرت لاهوري صاحب ورته ویل چې حضرت ته خو د هندوستان اوسېدونکی دا خو د پاکستان نظم او جماعت ته لہذا دلته خو تا دپاره ده ورته ما په دې کار نشته ما په اعمالو کې بل داسې عمل نشته زه به خپلو بچو ته یا خپلو پسماندګانو ته دا وصیت کوم چې کله زه مړ شم ما ته کفن راکړو نو د ما په کفن کې د جمعیت علما دارالعلومیت فارم چیرډو چې زه الله ته حاضرین ورته وایم چې اله العالمین څه د دغو علماو حضرت مولانا عبدالکریم صاحب بیر شریف زموږ امیر پاتې شوی مولانا صاحب ورسره ناظم عمومي و هغه ورته وویله چې مولانا صاحب د جماعت نه خلک مه باسي مولانا صاحب ورته وویل حضرت دا خو کله وار د نظم تقاضا وي مجبوري جوړه شي نو ده ورته ویله تا ته به دا مجبوري یا نظم وي ما په نس باندې جمعیت علماء اسلام داسې ده چې لکه له اسلام نه سړی وباسي نو دې ما قدرمند او عزتمند دې قدرمند دې ما اکابرینو دا جماعت دې دپاره نه ده جوړ کړی چې موږ به دغه جماعت ته په داسې سپک نظر ګورو چې دا خو لا پیپلز پارټۍ غوندې جماعت ته یا نیشنل پارټۍ غوندې جماعت ته یا مسلم لیګ غوندې جماعت ته د کوم ملګري چې په کار چې سستي کوي او دا ذهن چې وي چې ما دا کار به د الله په نس مقبول وي او که نه به وي یا دا صرف سیاسي جماعت ته دغو ملګرو ته دا درخواست کوم چې خپل وخت جمعیت علماء اسلام ته په دغه جماعت کې په اجلاس کې دا سا اخیستل نه د ما قدرمند عزتمند دا هم د الله په نزد مقبول دي په دې هم تا ته اجر او ثواب لہذا د خو جماعت دا جماعت وګڼئ زموږ ډېر کلک ذمه داران که د یونین کونسل ذمه دار وي که د تحصیل ذمه دار وي که د ضلعې وي او که به د صوبې وي د ما قدرمند او عزتمند زموږ ذمه داران ملګرو په ذهن کې دا شی وي چې دا خو یو سیاسي جماعت یقینا د ما اکابرینو که نن دغه لار موږ ته نه وای خوښه کړې او هغه سن 1857 نه مخکې حالاتو مطابق نن هم مسلح جهاد ما اکابرینو ما دپاره دغسې خوش کړی وای نن به زه او ته په جمعیت کې نو زه تا به چېرې په سنګر چې په مورچې چې په غره چې لګیا و ټوپک به مو ووژو ولې ما دپاره به بیا هغه لار ابد دین د تحفظ د ما قدرمند او عزتمند نن چونکې مروجه سیاست کې دا سیاست د ووټ ته لہذا جمعیت علماء اسلام سره ملګرتیا کول جمعیت علماء اسلام ته ووټ ورکول جمعیت علماء اسلام پروګرام ته تلل د دې په جلسې او په جلوس کې شرکت کول دا د ما او د تا دپاره په آخرت کې د نجات خبره ده نه صرف د دې دنیا مجلس نه ده زه خو اکثر ملګرو ته وایم من الحمدلله ثم الحمدلله زه خدا دعا کولی شم خدای پاکه دا عمر د دنیا دا د ما ته علماو سره نصیب کړی ده آخرت کې مې هم له علماو سره پورته کړي
تاسو موږ دا دعا کوو او بلې پارټۍ ورته دا دعا وکړي عزت کړه او دماغ قدرمند او عزتمند الله رب العالمین فرمایي یوم ندعو کل اناس بامامهم په ورځ د قیامت به الله رب العالمین دا د امامانو په نامه باندې دا خلک راغواړي کوم مسلمان به دا خواهش وي چې دی وایي چې خدای پاک ما له بوټو سره چې بال ولی خان صاحب سره پورته کې غفار خان صاحب سره مې پورته کې یا بېنظیر سره پورته کې یا عمران خان سره پورته کې د هر مسلمان به دا خواهش وي چې ما له نیکو خلکو سره له علماو سره له دیندارو خلکو سره زما قدرمند عزتمند چې آخرت کې له علماو سره خوښ ده له دیندارو خلکو سره مې خوښ ده نو بیا په دې دنیا کې له دیندارو علماو سره ولې تلک نه مې زما قدرمند عزتمند ورکړه تا ته دا درخواست کوم چې دا خپل ژوند دا دومره معمولي ژوند مه ګرځوه دا د جماعت سره تلل داسې معمولي کار نه ده زما قدرمند او عزتمند جمعیت علماء اسلام دې سره تلل دې سره ناسته دې سره مجلس دې سره اجلاس دې جلسو میټینګونو جلوسونو چې شرکت زما قدرمند او عزتمند نن په دغه زمانه کې دا داسې ده لکه د بدر په میدان کې صحابه چې کوم د اسلام او د دین تحفظ کړی حضرت مفتی صاحب رحمه الله ویله چې زه کله پارلیمنټ ممبر جوړ شوم ما به اکثر دا سوچ کوم چې خدای پاک وایي ما میدان خدا نه ده زه خو یو علمي سړی او د مدرسې او طالبانو کتابونه او دې سره لکه حضرت مولانا عطاالحق درویش صاحب زه ته وویلم چې حضرت مفتی صاحب رحمه الله څومره لوی علمي سړی په دې کوهاټ کې یو ورځ په رجګانو مدرسې کې ناست وم یو طالب په سر تېر وړی ټول معلوم شو نو مفتي صاحب ته وایي مفتي صاحب ما لیدلي چې ته ډېر لوی عالم یې تا سره به څومره علم مفتي صاحب داسې پاس ورته وکتل چې لیونی یو کو دا سوال سړی داسې اوس تا ته څه ووایم چې ما سره یو سیر ده یو من ده نیم من ده دا علم داسې سړی تللی شي بیا یې ورته ویله چې دا مې په ځان یقین ده نو علماء کرام یې پېژني دا هدایه ډېر غټ کتاب دی څلورو جلدو چې چې دا مې خپل ځان یقین ده که دا هدایه دا د دنیا نه ورکه شي محو شي ختم شي نو زه به حرف په حرف دوباره بیا سبحان الله دومره لوی علمي مقام هغه حضرت مفتي صاحب وایي چې زه پارلمنټ ته لاړم نو پریشان چې اله العالمینه دغه ما میدان نه ده ما میدان خو هغه زه خو له طالبانو سره له علماو سره په حدیثو چې په علم چې مشغوله سړی یم دا څه بې دینه خلکو سره دې کېنوله دلته دا بې ژیرې او بې دینه خلکو سره دلته دې زنانو سره دا لغړو خلکو سره دې کېنولی دا څه شی دی اطمینان مې نه کېدی وایي چې کله سن 73 چې د پاکستان آئین جوړېد نو په یخ کې چې موږ کوم کردار ادا کړ د پاکستان آئین باندې داسې آئین په جوړ کړ چې که زه د ملک وزیر اعظم شو نو دا بیا مکمل اسلامي آئین ده او زه په دغه ملک چې دغه آئین مطابق پوره اسلام راوستلی او په سن 74 کې چې کله د ختم نبوت مسله راغله نو حضرت مفتي صاحب رحمه الله وایي چې زه پارلمنټ والو خوښ کړم چې ته به له قادیانیانو سره مجلس ته کوې دا قرارداد حضرت مولانا شیخ احمد نوراني صاحب پیش کړی په بحث دپاره ملګرو لاس په حضرت مفتي صاحب رحمه الله 14 ورځې په پارلمنټ کې په دې باندې بحث او بالاخر هغه قادیانی مسرور چې د قادیانیانو مشر و او راغلی و پارلمنټ کې بحث کولی هغه برملا حضرت مفتي صاحب داسې تر وګرځېدی چې دا یې دې ته مجبوره کړه
او اخر دا ویلا چې کوم سړی غلام احمد قادیانی باندې ایمان نه راړي دا د اسلام نه دایره نه خارج ده دا د کنجریو اولاد نو ټول د پارلیمنت ممبران حیران شو او چې کله بیا په آئین کې دا قانون درج کېدای نو عبدالحفیظ پیرزاده د پیپلز پارټۍ وزیر قانون وغه ټیم کې هغه دا خواهش او کوشش و چې د قادیانیانو نام خو به چې ولیکي قادیانیان اسلام نه باره خو د غلام احمد قادیانی نام یې لیکل نه غوښتل او د میرزایانو د قادیانیانو اته فرقې دي دا احمدی گروپ تا او دا لاهوری گروپ تا او دا غلام احمد قادیانی گروپ تا او دا پرانکا نو حضرت مفتی سے فاہر دا چې نه پدې کې به دا نوم لیکو نو ډېر بحث وکړو ورسره بالاخر هغه عبدالحفیظ پیرزاده ورته مفتی صاحب دا زموږ آئین دا ډېر مقدس آئین نه ده نو مفتی صاحب ورته ولې نو بیا د ده پلیت سړي په نام باندې دا خپل مقدس آئین ولې پلیتوي لګیا دا څه شته باندې پکې لیکي مفتی صاحب ورته ویل چې د فرعون په نامه باندې قرآن نه پلیتېږي یا ده په نامه باندې دا آئین نه پلیتېږي چې ویلي نو دماغ قدرمند و عزتمندو هغې نه بعد په 6 ستمبر باندې دا فیصله وشوه او په 7 ستمبر باندې دماغ عزتمندو او قدرمندو دا د پارلیمنت د دغه آئین حصه نن هغه قادیانان هغه یهودیان د ملک هغه آئین او هغه نظام بدلول غواړي او دماغ قدرمند او عزتمند په مقابله کې صرف او صرف ذمه دار نو د خبرې مقصد څه دا ده چې د موږ د کفر سره جګړه او د دغه اجتماعي نظام لپاره او اجتماعي نظام لپاره د اجتماعي نظام د جماعت سره ملګرتیا دا صرف د جمعیت علما نه د پاکستان هر مسلمان باندې دا فرض ده چې اب د علماو او د دین ملګرتیا او ملاتړ کوي نو لہذا د جماعت ورکر چې څومره د جماعت کار کوي دا د په زړه کې ساتي چې د ما دلته ناسته دا مجلس دا خبرې دا مشغولتیا دا جلوسونه دا جلسې دا پروګرامونه دا هسې نه دي نو زما قدرمنو او عزتمندو دغې دپاره جماعت راوتلی ده چې موږ په دې کارکون کې دا مجلس وکړو زما عزتمندو حضرت مولانا عطاءالحق درویش صاحب تفصیلي